داسې بوډا چې هغه بیا د صحتمند کېدو هیڅ تمه امید نه وي. کتابونو کې هغې ته شیخ فانی وایي چې یو سړی عمر داسې اندازې له ورسیږي چې بیا د روغ صحت یا د دومره ښه کېدو چې هغه به پکې خپل مونځونه او اودسونه یا خپلې روژې په صحیح طریقه ونیسي، د هغې هیڅ تمه امید د چا نشته دی. هغه د خپلې بیمارۍ د بوډاتوب د وجې نه خپلې روژې پرېښودلې او دا نیت یې و چې یاره زه به د دې بیا کله ښه شمه فدیه به ورکړم، کله مې چې لږ وشي بیا به زه فدیه ورکړم. او مثلا د داسې عمر له ورسېدو چې په خپله زندګۍ باندې د هغو شیزونو فدیه هم نشي ورکولی، وارثان یې داسې څوک نشته دی چې هغه د هغه نه فدیه لنډی کړي. علما لیکي چې په داسې صورت کې د دا سړی په هغه روژو پسې چې د ماتې کړلې د وخوړلې استغفار دی وایي، انشاءالله چې الله رب عزت په دې باندې کمې پوره کړي. کمو خلکو چې وس کېږي یا کم خلک داسې دي چې په خپله یې وس نشته دی خو وارثان یې شته دی، په کار دا دی چې دا ذمهداري مونږ بیا هغو ته حواله کړو چې بهي ما خو خپل وس نشته دی، خو که تا زما کفاره ادا کړله زما فدیه دې ورکړله نو په دې باندې به الله رب عزت ما خلاص کړي. مونږ تاسو هم په کار دا دی چې خپل بوډاګان خپل مشران خپل مجبوره خلک د الله رب عزت د هغې قرضې نه مونږ خلاص کړو او کومه فدیه چې دا هغه مونږ لنډه کړو.